د هونډۍ د کاروبار په باره کې بار بار ملګري تپوس کوي، اگر چې په دې باندې مخکې موږ خبره کړې دا هونډۍ کاروبار څنګه دی. د هونډۍ د کاروبار په باره کې قانون یادول غواړي چې انټرنیشنل یا نیشنل په دې دواړو ادارو کې، قومي یا بین الاقوامي ادارو کې د رقم د ترسیل لپاره، د پیسو د ترسیل لپاره قانوني لارې دي. یعنی د هغې دپاره ایزي پیسه ده، د هغې دپاره بینک اکاونټس دي، د هغې دپاره مختلف منی ټرانسفرینګ دپاره مختلف انسټیټیوشنز دي چې په هغه طریقو باندې منی ټرانسفر کیږي، رقم ترسیل کیږي. د بینکونه ادارې د هغې دپاره قایم دي، ویسټرن یونین وغیرہ وغیرہ مختلف ادارې دي، هغې وضاحت نه کومه. دغه قانوني لارې دي، په دغه لارو باندې د منی ټرانسفرینګ کول پکار دي، رقم ترسیل پکار دی. د دې نه علاوه چې په کم بلیک لارې دي او کم غیر قانوني لارې دي، په هغې باندې د رقم د پیسو ترسیل کول دا ناجایز کار دی. ولې ناجایز دي؟ ځکه چې د حکومتو په جایز کار کې اطاعت کول په موږ باندې فرض دي. ناجایز کار کې به د چانه منو لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. نو قانوني لار موږ ته ښودلی شوې ده که تاسو پیسې ټرانسفر کوئ په دې طریقه باندې، نو په هغې کې دا خلکو ته نقصان ښکاره کېږي چې د هغې دپاره څه خاص یعنې څه چارجز هغه اخلي، سروس چارجز دي، د هغې نه د بچاو دپاره خلک دا چل کوي. نو بیا د هغې دپاره د هونډۍ کاروبار بنیادي طور باندې داسې خبره ده چې د هونډۍ کاروبار دا خلاف قانون دی. یعنی حکومت د دې قانون اجازت نه ورکوي او دا خلکو یا کرنسیانو والا یا مختلف سټورزو داسې پټ دا کاروبار کوي او کله چې حکومت په هغې چاپو لګوي نو هغه بین کوي بیا. لہٰذا د هونډۍ کاروبار ناجایز دی، د نه ځان ساتل پکار دي. په دې طریقه ناجایز دی، حرام نه دی. حرام ورته نه وایي، ناجایز حرام کې فرق دی، دا غیر قانوني دی. نو غیر قانوني کار ناجایز کار ته ویلی کېږي. البته اوس د دې وضاحت کوو چې بالفرض که سړی په هونډۍ پیسې راولېږي نو حرامې خو ته موږ نه وایو، خو دا طریقه ناجایز ده. په غیر شرعي طریقه باندې ټرانسفر د منی وکړو. د هغې طریقه دا ده چې د هونډۍ د پیسو حیثیت د قرض دی، د قرض. یعنی بنیادي طور باندې سعودي عرب کې زموږ یو مزدور دی، هغه هلته د هونډۍ چې کوم هولډر دی، د هغې سټیک هولډرز دي، هغوی له یې ورکړل 1000 ریال یې وله ورکړل. نن سبا پاکستان کې ریال په 47,000 باندې 45,000 دی. دې مطلب دا چې دا ما ته قرض درکو، دا قرض ته پاکستان کې زما ورور له پلان له ورکه. نو د دې رقم د ترسیل حیثیت دا د قرضو دی. لہٰذا په دغې سړي باندې په سټیک هولډرز باندې دا ضروري ده چې دغه رقم راوالي او پاکستان ته هغه ته ورسوي. اوس دا خبره چې دا قرض دغه ځای نه راوړي او دلته پاکستان کې ورکوي، هلته هم آفس دی، دلته هم آفس دی، هلته کې هم د چارجز راځي په آفسز باندې، دلته هم راځي، هغوی له به سیلري ورکوي. لہٰذا په دې قرض په دې ټرانسفرینګ باندې څه چارجز راځي، اجرت نو دغه اصل جایز دي. یعنی هغه بیچاره 1000 ریال پسې موږ له به 200 پاکستانی راکې، 300 به راکې، 500 به راکې، 600 به راکې، 1000 به راکې، دا اخیستل جایزه اجرت دې اړې ده. یو دوه نمبر دا ده چې د کرنسۍ کله حیثیت مختلفې، لکه ریال باندې پاکستانی پیسې سړی ورکوي، په ډالر باندې پاکستانی پیسې ورکوي، په پونډ باندې پاکستانی پیسې ورکوي، په رنګۍ باندې پاکستانی پیسې ورکوي. د هغې طریقه کار دا دی چې یا خو به هغه ریال دلته واپس دله ورکوي، یا خو بالکل هغه چې کوم جنس دی ریال به پاکستان کې ورکوي. دغه خو نشته طریقه. بالفرض که ریال نه ورکوي، ډالر نه ورکوي، بیا طریقه دا ده چې کم ریال پاکستان ته راشي. لیټ سپوز نن څوم تاریخ دی؟ آی تھنک چې 16 سپټمبر دی، 16 سپتمبر. نو نن که بالفرض د سعودي عرب یو ورور پاکستان ته پیسې رالیږي په 16 تاریخ باندې چې پاکستان کې د ریال کم ریټ دی، کم مارکیټ ریټ دی، هغه ریټ په دا دغه له ورکوي د پاکستاني له. نو په دغه طریقه باندې به دا ورکړي ورله او د هغې به ته اضافي چارجز والي. که په دې طریقه سړی د هونډۍ کاروبار کوي نو دا کاروبار جایز دی، خو خلافي قانون دی. نو خلافي قانون ته ناجایز موږ وایو، غیر او دارنګې حرامو ته موږ نه وایو. دا مسله ده. او نور خو دا خو عبارت دی، اشباه ظاهر کې راځي چې الدیون تقضى بامثالها، الدیون تقضى بامثالها. قرض به څنګه ورکولی کېږي؟ قرضونه د هغې په مثل باندې ورکولی کېږي. به څنګه چې څومره دی هغه به هغه ته ادا کېږي. زر دی واغسې زر به ورکوي، سل دی واغسې سل به ورکوي. په دې باندې اضافه سود دی. کل قرض جر نفن په ربا.